خپل زبانونه خپل جبې د دروغ ویلو نه محفوظ وساته. ځکه فرمان علی شان د مصطفی علیه السلام دی اذا کذب العبد، کله چې انسان دروغ وی تباعد عنه الملک، د دنه نه فرشتي لري ځي، دومره لري دی راشي چې میلن یو میل فاصله کې د دنه د رحمت فرشتي لري د دنه تختی. من نتن ما جاء به، د د خولې نه چې کومه د دروغو په وجه باندې بدبویي ځي، نو د هغه بدبویۍ د وجې نه فرشتې د دنه په یو میل فاصله کې لري ځي. جامع باب الصدق والکذب. نو رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو دروغ ویلو نه محفوظ وساتي، او رب ذوالجلال دې زمونږ او تاسو زبانونو باندې رښتیا او حق جاری کړي. دغه رنګه د زبان په آداب مبارک راځي. کم انسان چې غیبت کوي، د زبان آداب دادي چې دی به د غیبت نه ځان محفوظ ساتي. لویه ګناه ده، نن پکې هر مؤمن مسلمان په دې موذي او ګنده بیماری کې اخته دی. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د غیبت کولو نه محفوظ ساتي.